کوم مین مسله چې اوس راغلی دا د بدنظمۍ د وجې راغله په منځ کې. جی بالکل اوس مشرانو خپله خواري شروع کړې ده هلکه چې شاته شي. د خیبر میدان دی د پښتنو عدالت لګېدلی دی 11 اکتوبر دی دلته کې یو ملګری راسه ولاړ دی چونکې دلته کې موږ خبره اورېدلې وه چې په دې میدان باندې به سکرین لګېږي او دغه سکرین چې کوم دی تر اوسه پورې لا موږ په نظر باندې ونه کتو. نو د دې چې کوم د انتظامیې یو وړوکی شانته کې ملګری راسه دلته کې ولاړ دی د هغه نه تپوس کوم چې یاره کې دلته کې د سکرین چې کومه خبره کېدله بل د سګنلو خبره هم کېدله علي امین ګنډاپور صاحب چې کوم دلته کې راغلی و پرون نو سکرین تر اوسه پورې چا ونه کتو څه اپډیټ دي ملګرو سره لږ شریک کړه. جی دې باره کې خو موږ د لږ ډېر معلومات لرو نور مشرانو ته پته وي. پرون علي امین ګنډاپور او ورسره نور ایم پي ګان راغلي هغې سره خبره شوې وه او مطالبې منل شوي سکرین هر څه ورته منل کړي وو. نو هغې مشرانو 3 بجې ورکړي چې هغې نه پس به موږ د هر څه لګو خو د دې خلکو د ګډوډۍ د وجې او د بېترتیبۍ د وجې چې دا هر څه ګډوډ شو. اوس داسې څه اپډیټ شته چې یاره مخ په وړاندې کېدی چې دا هر څه ټیک شي یا داسې څه پاسبیلیټي شته؟ اوس مشرانو خپله خواري شروع کړې ده هلکه چې شاته شي منځونه وشو خلکو روټۍ موټۍ وخوړه نو انشاءالله د دې نه بعد به کم مشران د انتظامیې والته کارونه سپارلي دي او خپل کار باندې به بیا اخته کېږي او انشاءالله چې مغه رنګ وشي سکرین هر څه به لګېږي. مطلب دا کومه مین مسله چې اوس راغلې دا د بدنظمۍ د وجې راغله په منځ کې. جی بالکل هم د دې خلکو د وجې چې ډېره زیاته مننه دا چې کوم دی ملګري موږ سره معلومات شریک کړه. ګوره غټه مسله دلته کې دا ده چې بدنظمي او دا مسله چې کوم دی دا څه دلته کې څه میله نه ده لګېدلې یا څه بل څه نه دي شوي چې دلته کې خلک د انجوایمنټ دپاره راځي دلته کې خلک د مزو دپاره راځي لږ د نظم ضبط ده هغه مظاهره تاسو په خپله باندې مو کوئ دا د دې پښتنو مسله ده دا به ټوله موږ په شریکه باندې حل کوو. په دې کې به هر سړی خپل ستړی کوي هر سړی به پکې ودرېږي او هر سړی به چې کوم دی په دې کې خپل هغه کوششونه کوي. نو بدنظمۍ نه بالکل ځان وساتئ دلته کې په منظمه طریقه باندې چې څومره هم کېدلی شي تاسو نه هغه منظمه طریقه اختیار کړئ د مشرانو سایډ نه چې تاسو ته کوم انسټرکشن میلاو شوي کومې خبرې تاسو ته شوي په هغې باندې چې باید عمل وکړی شي نو ډېره زیاته غټه فایده به مخکې راشي. دې ملګري چې څنګه وویل چې لکه دغه قصه ورانېږي د بدنظمۍ د وجې حالانکې دلته کې به سکرین هم لګېدلی دلته کې به ښار څه کې برابر مو خو مسله دا ده چې زموږ نه هغه بدنظمي وشوله د هغې د وجې چې کوم دی ډېرې زیاتې مسلې جوړې شولې. نور خو به څوک څه نه ویل لکه زه به سټاپ